بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم. دا پدی آیاتونو کی اللہ پاک مومنانو تا دا خبره کوي. یو خبره دا ده چې مومنانو خپل پیغمبر ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف مو ورکوي، یعنی داسې خبره مکوئ چې داغه کار نه پیغمبر ته تکلیف رسی. داسې خبره مکوئ چې داغه خبره نه پیغمبر ته تکلیف رسی. تاسو د هغه یهودو او بنی اسرائیلو په شانتې مکې گئی چې خپل پیغمبر حضرت موسی ته ضرر رسو او داغه په باره کې داسې خبرې کولی، داسې الزامات لګول چې داغې نه هغه ته تکلیف و. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے د ایمان دعویدارو، اے لا الہ الا اللہ وینکو، لا تکونوا کالذین آذوا موسی، مکی گئی تاسو پشان د هغه خلکو آذوا موسی چې ضرر رسو موسی علیہ السلام ته. وبرأه الله مما قالوا، نو پس پاکی بیان کړل الله پاک او براءت وکړه الله پاک د موسی مما قالوا د وینا د دوینا. دوی چې کوم الزامات لګولي داغې صفایي الله وکړه چې دی دروغ وایي. وکان عند الله وجیها، او دا موسی پنځ د الله باندې مخورز دی. مخورزو منګه پښتو کې ورته مخورز وایو، یعنی مستجاب الدعوات، چې کومه دعا به کوله الله به منظوروله. د تفسیرونو کې درې خبرې راغلي دي. بعضی مفسدین په دې بني اسرائیلو کې داسې وو چې هغه د موسی علیه السلام درپې وو. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چرته تللی دي. هلته په سفر کې هارون علیه السلام وفات شو. موسی علیہ السلام کفن دفن کو چې موسی علیہ السلام راغی چې او دای ځنګل ته بوتلې او د خپل رور هارون او مړی کو او دغه دی راغی. دی تفسیری روایت دی هارون علیہ السلام الله تعالی را ژوندې کو او هغه وویلې چې دا دروغ وایي، زه په خپل مرګ باندې مړ یم. نو الله داغه صفایي راولېږله. دویم
بنی اسرائیل دا حدیث کې راځي د بخاری حدیث دی چې موسی علیہ السلام ډیر حیادار انسان او پیغمبرانی حیادار او دغه قوم رواج دا او دا بیکار او ردی قوم دی اوسم او پخوانم دا کسی دا زاریان د پیغمبرانو ازار واردی دی په زرګونو پیغمبران وجری دي نو دا زاریان دي دا يهود نو دوی به دغه سي دوی او رواجو چې بربند بدوی لامبل دغه سي بربند ویل لامبل لګره ما شومان چې په خوا په کوسو کې لامبل او ګرځیدل هیڅ ثبات به نه کو نو موسی علیہ السلام بزان لامبل یو ځل موسی علیہ السلام د بخاری حدیث ته ځان لزیت تلې دی الکلام دی چې ویل عمل روته او جامول چراغ جامې په کانی باندې خېری کانی روان شو او روان شو سمبر برکت سره شو تیز شو موسی علیہ السلام زر کونټي راواږي سور په منډه کا اوس کانی دونه تیز روان دی کانه لاړاو دی او جماعت د بنی اسرائیل په منځ کې ودرېده او موسی علیہ السلام ته بنی اسرائیل وکاته چې خروغ جوړ دی ځکه چې دوی ویلیو چې دا پټ ځکه لامبي چې د په باندې برس بیماری ده سرمنې رنګ بدل شوی دی برس بیمار دی دا ځکه پټ لامبي یا دا یوه خوسیا او انډې پړسېدلې ده ادره بیماری هغې ته وایي په ده باندې ادره بیماري ده تفسیرونو کې ادره لفظ دی نو د هغې معنا ده چې دا یوه خصوصیتیانو کې دا یوه پړسېدلې ده او دا بیماری په بعضې خلکو کې نو دا یوه خصوصیه پړسېدل دا ځکه دی پټ لامبي مونږ نه نو دوی ورته وکاته خروغ جوړو صحیح سالمو اوس دا خبره چې دا کاڼي جامې څنګه وتښتولې نو دا معجزه وه دا معجزتن کاڼي دا کول کاڼي په ذریعه الله د موسی علیه السلام صفایي بیانوله ځکه چې د یو پیغمبر په باره کې دا خبره هم ډېر لوی عیب دی چې د هغه په سرمن باندې دی چاپونه راشي یا د هغه ته دا قسم بیماري راشي چې د هغې نه قوم ته نفرت ورځي دا چرته په پیغمبر الله نه راولي دا مختلف الزامات به دی موسی علیہ السلام باندې لګول دا مفسرینو لیکلي دي چې کله د زکات مسله رااله موسی علیہ السلام د زکات اعلان وکړو قارون خبیث چې منافق چې کله د خپل مال حساب وکړو نو ډېر لوی مال په زکات کې وته نو ویل یاره دا خو ماته ټیکس غوندې ښکاري دا د موسی زما دې مال ته چل ساز کړی دی خو راشه دی بدنامول پکار دی یو زناکارې ښځې ته وویلې تفسیرونو لیکلي زه به تاله د سرو جام درکم د سرو جام واله او چې کله دا موسی داسې اختري جمعی نو دی به تقریر کوي نو دی به پکې دا مو وایي چې څوک په موږ کې شادي شوده یو زنا وکړي نو موږ به ترې په کاڼو سو باسو رجم کوو به نو چې دی دا خبره وکړي ته به راپاسې او الزام به ولګې چې دی موسی زما سره دا بدعملي او بدکاري کړې ده هغه واقعات راغله چې کله موسی علیه السلام تقریر کوي بس هغه مومیسا یعنی زناکاره راپاسېده او الزام یې ولګو چې دا موسی علیه السلام ما استعمالی موسی علیه السلام خو جلالی پیغمبر و الله رب العزت ته ویل چې الله دا اوس دي او ښځې ته ویلې چې دا چار ته راچل ښودلی دی دا ته چا ویلي دي بس ښځه ویرېده او وی ویل دا ماله قارون دا جام را کړی د سرو چې ته الزام ولګوه په موسی باندې
موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ، وی جړل چې الله دې قارون څه وکم؟ بس الله رب العزت ورته چې تا لازمه کستا اختیار کړي چې سکه. بس موسی علیہ السلام زموږ ته رائے کاږه، بدل چې روان شو او دا خزانه مزانی ټول راړو پر سر باندې ورته کې خوري. وخسفنا به وبداره الارض، قران کې راغلي دنه کومنګه قارون او داغه کور او ساز او سامان ټول په ځمکه کې لاړ. نو دا دایم پدی مسله کې په برأه الله کې دام لیکلي دي. دا درې وانه خبرې په تفسیرونو کې شته چې په دې طریقه باندې بنی اسرائیلو موسی علیہ السلام ته ضرر رسو پر درې الزامات باندې او دا درې وانه صفای الله تعالی وکړه. او ځکه وکړه چې موسی د الله په نسبانه د ډېر لوی مرتبه او د ډېر لوی جاه او جلال خاوندو، او خلاصه دا چې دا د الله سره ډېر مخوريزو، بس مستجاب الدعوات. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو ویریږئ د الله نه، وقولوا قولا سدیدا، او وای وینا درست لرا، درست وینا کوي. نو دو خبرې وکړې الله په دې آیات چې یو مؤمنانو د الله نه او یریږئ او د الله نه داسې او یریږئ. بل ځای کې راځي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مؤمنانو ممرئ مگر په داسې حالت کې مړه شئ چې تاسو متقیان. نو ایمان والو الله نه او یریږئ، او د الله نه د یری معنا دا نه ده سړی د دشمن نه یریږي نو تښتي ته. د الله نه د یری معنا دا ده چې الله ته ور تښتئ د ګناهونو نه، د بېدینۍ او د بدعملۍ نه، د بېدینو او د بدچلنو نه الله طرف ته منډه کوي. ففروا الی الله، قرآن کې الله وایي الله طرف ته منډه کوي. او د الله نه د یری معنا لنډه دا ده فعل الطاعات و ترک المنکرات. بس الله چې څه ویلي دي هغه وکړئ، او چې څه نه منع کړي د هغې نه منع شئ. دا تقوا ده بس. او وقولوا قولا سدیدا، وایي وینا درسته. د درستې وینا معنا دا ده چې حق وینا وایي، حق وینا وایي. درسواله په قول کې هم دقه دی چې سړی رښتیا وایي او سړی صحیح خبره کوي. او د تقوا او د درستې خبرې دواړو نتیجه دا ده چې یصلح لکم اعمالکم، زبا درست کم ستاسو اعمالو لره، ستاسو اعمال به ټیک شي، ستاسو اعمال با د قبول جوګه شي. او یغفر لکم ذنوبکم، معاف بک ستاسو گناهونه چې کم تقصیرات در نشوي دي هغه تقصیرات برته ټول معاف کی. نو په تقوا او په قول سدید باندې دو کارونه الله کوي. یو د سړي اعمال قابل د قبول ګرځي، او دویم انسان ته داغه کمی او گناهونه معاف کوي. ومن یطع الله ورسوله، چا چې تابعداري وکړه د الله او د الله د رسول، یعنی د الله او د رسول په وینا باندې روان شو، فقد فاز فوزا عظیما، پس یقینا دې کامیاب شو په کامیابی لویه باندې، لویه کامیابی باندې کامیاب شو. او لویه کامیابی دا د سړي چې د اور نه بچ شي او د جهنم نه بچ شي او جنت ته دننه شي. دا لویه کامیابي د انسان. مون خو پلانې کامیاب شو، دونې پټي پیدا کړو، دونې ځمکې پیدا کړې،
او پلانې کامیاب شو. اسلام آباد کې اور کورساز کا، وایت آباد کې کورساز کا، او پلانې ډېر لوی مالدار شو، پلانې مې په لندن کې کورساز کا. بټو بېنظیره به خلکو یادول الله سم کامیاب دی په لندن کې هم کورساز کړی او دونه کور ساز کړی چې هلیکاپټر پکې کینی او پاسي. بېنظیره دغه په نو ډېرو کې په خاورو کې پراته دي پلار او لور دواړه. دا کامیابي نه وه. کامیابي هغه ده چې بیا نه ځي د سړي نه، او د دنیا کامیابي ناکامه کامیابي ده، نیمګړې کامیابي ده. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، یقینا پیش کړه منګه امانت لرا په اسمانونو باندې او په ځمکو باندې او په غرونو باندې. فابینا پس دې دریوانو انکار وکړو ان یحملنها د بارولو د دینا، واشفقن منها او یریدل د خیانت کولو نه په دې کې. وحملها الانسان او بار کو دی امانت لرا انسان، انه کان ظلوما جهولا، یقینا دی دا انسان لوی ظالم او جهولا لوی ناپویا لوی نادان دی. دومره نادان بل نشته. الله فرمایی چې منګه امانت مراد د امانت نا اطاعت الله و اطاعت الرسول له، او د امانت نا مراد هغه تمام شرایع او فرایض دي. دا شرایع او دا فرایض، فرایض معنی دا منځونه، روجي، زکاتونه، حجونه، او دا شرایع به دغه ټول دین دا شریعت ته دغه نافذ کول، د دې لاندې زندگی تیرول، د دې لاندې د کفارو سره جنگیدل، دا ټول تشریعي امور دي. دا امانت ته دا الله تعالی اسمانونو ته پیش کو، ځمکو ته پیش کو، او غرونو ته پیش کو. ورته وویلې چې تاسو کم یو دې ته تیاریږئ چې دا احکام پې زه بار کم، او په دې غرونو کې الله تعالی عقل واچو، شعور پکې واچو، د خبرې د جواب صلاحیت پکې واچو، او بیا ورته وویلې. نو اسمانونو هم انکار وکړو، ځکه چې دوی دا تپوس وکړو چې دا بار منګه په اوږو باندې والو او دا تکلیف برداشت کو، نو څنګه به وی تاسو کې چې چا دا بار اوړه نو به کامیابي او جنت ته به ځي، او تاسو کې چې چا دا بار وې نه وړه نو هغه به ګناهګاري، هغه به د اور مستحقي. غرونو ویلې او اسمانونو ځمکو چې ته موږ تیار دی، نه موږ نشو کولی. دا قوت او طاقت په موږ کې نشته چې موږ د دونه مکمل پریز وکړو، دا موږ نه کېږي. نو په ابین معنا دا ده چې انکار داسې ونه کړه چې د خدای حکم یې نه مانه، نه انکار یې د دې نه وکړه. دې وجې نه دا معنا هم شوې ده فابین ان یحملنها، انکار یې وکړه دې نه چې خیانت وکړي په دې کې، د خیانت نه انکار وکړو. نو معنا دا ده چې اشفقن منها ویریدل چې که موږ دا ربه دا امانت ستا په خپلو اوږو باندې کېږي، نو موږ به سر ته ونه رسو، موږ نه پکې زیاتی کمی به وشي، موږ کمزوري او عاجزان یو، موږ معاف کړی دی نه. الله ویل زه تاسو معاف یې. آدم علیه السلام چې الله پیدا کړ، آدم علیه السلام ته ویل چې آدم څنګه چل دی دا امانات ته باری؟ هغه ویل ما پرې اوږو یې کېږده. دې مفسرینو لیکلي دي وایي کوم وخت که د سهار نه دا امانت آدم علیه السلام دا که،
او مازدیګر د جنت نه وته و دونه به پاتې شو په جنت چې ساری په اوږو باندې دا واخیسته نو مازدیګر د جنت نه په رخصت شوی چې کوزېږه نو دا حملها الانسان انسان دغه امانت بار که په خپل اوږو باندې انه یقینا دا انسان کان ظلوما دا ډېر لوی ظالم دی د په ځان باندې هم ترس ونه کو په خپل نفس هم ترس رانغی چې زما دا کمزور نفس برادونه لوی بوج څنګه وادي لوی ظالم انسان په دې دی چې د ځان سره ظلم وکړو په ځان یې زیاتې وکړو او جهوله انتهایی ناپوهه دی په عاقبت امور باندې د کارونو هغه امور چې دي د امورو هغه انجام او نتیجه چې ده هغې نه دی واقف نه و چې دا بوج زه په اوږو والمه او دې کې زما نه لږ زیاتی کمی کېږي نو زما او زما د بچو سبا الله څه کوي په دې باندې د نظر نه و نو دا هم معنا ده او دا هم معنا ده چې دا د انسان صفت دی د هغې وجه دا ده چې دا جهول مبالغه ده په جاهل کې صیغه مبالغې ده او ظلم مبالغه ده په ظالم کې اوس دا ظلم او دا جهل دا داسې دوه صفتونه دي داسې دوه صفته چې د جهل او د علم په منځ کې تقابل عدم والملکه دی دې باندې تاسو نه پوهېږئ دا چې اچھا سره لږ منطقي جوړې دی نو پوه شي هغه چې ورته منطق وایي که نه نه منطق ډېر ضروري شی دی دا رښتیا نه دی اول مې په یو ځای کې طالبانو ته وویلې ما لږه د عمل ځانه شیخوړي سایز کړي دي مونږ منطق نه وایو مونږ منطق نه مالته په ټکي پوهېږې مالته چې پټي ته ډیران وانه چې نو تعالی جوار او غنم کوي والله کدلی وکي دا تاسو دا سرور نه کوي چې بیا په ازمکه فصل کوي د کسي مثال د دې د منطق دی نو تقابل آل تمنګ ذکری په وړو کې کتاب کې چې دا سلور قسمه دی یو تقابل عدم والملکه دی نو تقابل عدم والملکه مونږ دا تعریف کوو چې دا محل د عدمی صالحی د پار د اتصاب په وجودي باندې پرې پوهېږئ نو د ظلم او د عدل په منځ کې تقابل عدم والملکه دی او د جهل او د علم په منځ کې تقابل عدم والملکه دی نو چې چا کې ظلم راځي ظالم سازیدی شي نو هغه موصوف په عدل باندې کېدی شي او چې څوک جاهل کېدی شي نو هغه عالم هم سازیدی شي او موصوف په علم هم کېدی شي نو دا یو قسم د انسان صفت دی انسان ظلوم دی نو د ظلم مقابل چې هغه عدل دی په دې کې به عدل هم راځي په دې کې به انصاف هم راځي او انسان جهول دی نو د هغې هغه ضد به هم راځي ځکه چې دی به عالم سازیږي نو علم به کوي نو انسان کې عدل هم شته او انسان کې علم هم شته وجه دا وه چې انسان کې یو طرف ته دا صلاحیت الله یې ښیو دا قابلیت پکې الله تعالی یې ښیو چې دی به عادل او عالم سازیږي نو الله ته معلومو چې ده کې صلاحیت شته د قبلولو نو دله توفیق ورکړه او اسمانونو ځمکو کې الله ته پته وه چې دا اهلیت په اسمانونو ځمکو کې نشته او په غرونو کې د دې وجې نه د دې امانت پیشکش ورته وکړو هغې ویل ښه ده هغه چې نشئ پې کولی نو کښېنئ په کلار باندې بس بهرحال دا ځان له یو ځای ګران وحملها الانسان بار کو دی امانت لرا انسان انه یقینا دا انسان کان ظلومن دې ډېر بې ترسه په خپل ځان یې ترس رانغی او جهوله دی ډېر لوی ناپوهه ډېر نادان دی چې دا دومره لوی بوج پر خپل اوږو باندې کېښوده
چې دا د الله امانت دی. اوس مخکې الله رب العزت فرمایي چې انسان خدا امانت په اوږو باندې کېښوده که نه، خو دې امانت کې چې چا ښکاره خیانت کړی دی او چا په دې کې داسې پټ پټواني کړي دي لکه منافقان، او یا یې ښکاره خیانت کړی دی لکه مشرکان، او د دې په مقابله کې هغه فریق چې هغه دغه امانت چې کوم انسان قبول کړی دی د الله نه، هغه کما حقه سر ته رسولی دی او د هغې کې د خیانت د نه کولو کوشش کړی دی، هغه مؤمنان او مؤمنانې زنانې دي. لیعذب الله المنافقین، دې دپاره چې عذاب ورکي الله منافقو ته. کم کسان چې په ظاهر کې ځان ته مسلمانان وایي او موږ د دې امانت پاسداران یو او پټ په دې کې خیانت کوي، دا منافقان دي. او والمشرکین والمشرکات، او هغه دغه دا دې دپاره چې عذاب ورکړي الله مشرکانو سړو ته، والمشرکات او مشرکانو زنانو لره، ویتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، او قبول د توبې وکړي الله په مؤمنانو سړو مؤمنانو زنانو باندې. وکان الله غفور الرحیم، دی الله بخونکی او مهربان. دا د دې آیاتونو ترجمه وه، په دې کې یو څو خبرو ته اشاره راغله. یوه دا وجوب تقوی الله عز وجل، د الله نه یره واجب او فرض ده په هر مؤمن باندې چې دا به د الله نه یریږي، او د الله نه یره بفعل الاوامر واجتناب المناهی، چې څومره حکمونه الله کړي او په ځای راوړئ، څومره خبرونه یې منع کړي د هغې نه منع شي، دا تقوا ده. تقوا دې ته نه وایي یاره جي هلته یو داسې عالم دونه لوی پټکی والی او یاره دا تقوا یې وایي د دې وریځو نه رابیلله. تقوا اوبه نه دي او نه تقوا اوبه نه دي او نه تقوا خوله ده چې دا د سترګو او د وریځو نه دا رابیږي. ښه تقوا په حقیقت کې په دې زړه کې د الله نه یارې ته وایي، په دې زړه کې د الله نه یارې ته وایي. دا د ځان نه یم، دا ما موږ ته زموږ مخکې خلکو ویلي دي دا چې پلانې داسې دی که نه، او هغه د بدعت کټوي، د بدعت چېرته د پیغمبر خدا سنت یې بدي شي، او چېرته چې خپل پلار نیکه طریقې هغې خپلې شي، بس دغه شی او وایي تقوا ته رابیږي. نو تقوا ځان له لستوني نشته، ځان له کالر نشته، ځان له لاندې د لمنې پټه نشته. صحابو به بې تکلفه خلکو و اقلها تکلفه، که ښې جامې به میلاو شي او که بېکاره به میلاو شي. په دې بخاري کې حدیث دی، یو صحابي وایي پیغمبر خدا صلی الله ته په سفر تلی یم اودس کوي، نو هغه کورتۍ چې کومه وه او کمیس دا لستونې دونه تنګ و چې پیغمبر خدا صلی الله ته داسې دا لاس رایسته داسې دا لاس یې د لاس نه داسې دا کول نه شاته نه تلل. نو چې شاته نه تله نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا خپل لاسونه ترې شاته راښ کړل، شاته لاسونه یې ترې شاته راښ کړله او د هغې نه راویستل، نو هغه یې وینځل بیا یې پکې ورکړه. دومره تنګې جامې وې. په دې پوهېږئ داسې نه وي چې د هغه یو خاص قسم جامې وي او ټول عمر بیا هغه کولې. څنګه جامې به میلاو شي، هغه زنانه چې هغه یو صادر ښه مزېدار ساس کړی او راوړو، په بخاري کې حدیث دی، یا رسول الله دا مې تاله اودلی دی او تاله مې راوړی چې ته یې به اغوندې. نبي علیه السلام د لنګ په ځای باندې واچو، لنګ یې تېوو، کور ته لاړ، لنګ یې تېوو او راووت. یو صحابي ولیده، یا رسول الله دا خو زما ډېر خوښ شه، که دا ماله راکئ. نبي علیه السلام پاسېده، کور ته لاړ. اوس بدله یې هغلی ورکوي که نه،
صحابه هغه صحابي ته وی چې ګور ډېر بد دی وکړو پیغمبر خوا ورته ضرورت مو جامې ریمنې وي او دې زنانه په ډېر شوق باندې ولې دا صادر ساس کړی و هغه ته لنګ و او ګوره تا ورته وویل چې مال راکړه تا ته پیغمبر خوا معلوم دی چې د هغه نه کم سوال کوي جایز هغه هېچا سوال نه واپس کوي تا ته پته نشته هغه ویل ما دې لپاره نه دی راکوي زه بیا غوندم ویل دا ما دې لپاره کوي دا زما کفن شي دا ما د خپل کفن دپاره د پیغمبر اسلام نه غوښتی دی چې دا زما کفن شي او بیا روایتو کې راځي د هغه کفن هم شو صحابي چې بل شو پای کې نو داسې نه وه د نبي صاحب جامې چېرته وي یو صادر نه به یې لنګ والی او بل به یې په اوږو راچولی دا خو زمونږ د جامو پته نه لګي چې څومره دي صلاح الاعمال لتثمر للعاملین الزکاة للنفس ګوره څه ناشنا خبره ده صلاح الاعمال د نیکو اعمالو دا نتیجه ده چې پیدا کوي د عمل کوونکو دپاره صفایي د زړه چې اعمال مونځ دې ټیک شو روژه دې ټیک شو زکات دې ټیک شو حج دې ټیک شو نفس ورې پاک شي او وطیب الحیات سړي له الله تعالی د خوشحالۍ زندگی ورکړي او چې ډوډۍ به خوري او خوشحاله وي داسې بېکاره غوندې جامې او ښه خوشحاله وي بېکاره زندگی به ته به کې ښه خوشحاله او بل به د مالونو او دولتونو پر منځ کې سقا پروت وي او اړه به دا راځي چې بس نن مرمه د ولګي نه او سبا مرمه نو دا صفائی د نفس او طیب حیات متوقفون على التزام الصدق دا بندے پا دے کے چې سړی په قول او په فعل کې رښتیا ووایي او قول سدید چې دلته قرآن کې ذکر شاده دی قول سدید دی ته وایي چې پای کې دروغ نه او پای کې کوږوالی نه او نمبر 3 دا طاعت الله ورسوله سبیل الفوز والفلاح فی الدارین د الله او د رسول تابعداري دا د کامیابۍ لار ده او دا د فلاح لار ده په دنیا او آخرت دواړو نمبر 4 وجوب رعایت الامانه و ادائها لازم دی خیال ساتل د امانت او د ادا کولو د هغې کاغه دغه د الله امانت دی او که دا د یو انسان امانت دی او کمی بنه کوي دی یو یعنی کمی بنه کوي یو تن د امانت نه او پای کې به تغییر نه راولي پنځم دا وصف الانسان بالظلم والجهل وبالكفر والمهانه والزعب په دې قرآن مجید کې انسان ته ظالم ویلی شوی جاهل ویلی شوی کافر ویلی شوی مهان او سپک ویلی شوی ضعیف ورته ویلی شوی دی فی آیات اخرو په ډېرو ګڼو آیاتونو کې یستلزم طلب علاج لهذه الصفات دا ناکار صفتونو باندې چې انسان موصوف شوی دا د علاج ضرورت دی دیلا او وی علاجها جاء مبینا فی سورة المعارج و دې علاج په سورة معارج کې الله ښودلی دی چې الا المصلین والذین هم علی صلاتهم یحافظون دا چې راغلي دي دا نسخې دي د دې دغه نه چې د ظلم نه به سړی هله خلاصېږي د جهل نه به هله خلاصېږي د کفر او مهانت نه به هله خلاصېږي د ضعف نه به هله خلاصېږي چې دا لار خپله کړي الله رب دا سورې دغه دا احزابو دا مدني صورتو دا ډېر مانخي صورتو او دا ډېر ګرانم او دا ډېر اوږدم او الله رب العزت موږ او تاسو باندې احسان وکړو موږ له مقرره کړله او دا الله رب العزت سر ته ورسو نو د لوی خدای په دربار کې دا سوال کوو چې الله رب العزت موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او موږ له دې نور قرآن د ویلو دغه دا مقرره کړي او صحت راکړي او دا نور باقی حصې د قرآن الله تعالی موږ دقسې ترجمه کو
او ستا دې بندګانو ته وښایو او په خپله پې عمل وکړو او بندګان خدا دې عمل ته تیار کړو. یا الله دا خدمت زمونږ نه والې، دا خدمت زمونږ په خپل دربار باندې قبول کې او د دې خدمت په وجه باندې زمونږ تمام ګناهونه معاف کې او تمام کمۍ معاف کې. یا الله په دې دنیا کې مسلمان قوم او اسلام غالب کې، کافرانو کفر منافقان او منافقت مغلوب کې. یا الله دا اسرائیل په نوم باندې چې کوم دا صهیوني حکومت ساز شوی دی او د مسلمانانو او د اسلام د تباهۍ دپاره ساز شوی دی، الله د مخ د ځمکې نه هټاو کې، د مخ د ځمکې نه ورک کې او خدای د مسلمانانو سربراهانو په ذهنونو کې اسلامي غیرت واچي، ایمانی غیرت واچي چې دا مرداره راوالي او پر سمندر کې لو کی او دا دنیا کې نه خالي کی. الله زموږ ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان.